بلیک میل کوي اور د نن زما هر څه اپلوډ کړل ارزي باندې زه تاسو ته اپیل کوم چې زما لپاره اواز اوچت کړئ خدای ته وګورئ. هغه مشران یو متل کړی دی وایي چې چرګه د کاسیره نه وه نو بل کره بې اګۍ نه اچولې. السلام علیکم ملګرو، جنید خان یم. تاسو زموږ د دې خور دا ویډیو وکته. دا یوه پیغله ده چې پښتنه ده، د نوم انم دی په ټیک ټاک باندې. دی دا ویډیو ډېره زیاته وایرل ده، اوس فیسبوک له هم راغلې ده چې دی یو هلک سره مطلب دوستي وه، یارانه دوستانه وه ورسره دومره کلوز ریلیشنشپ و چې مطلب دی ول خپل ویډیوز وغیره خپل پرسنل څه خبرې چیټ میټ څه ویډیوز به یو بل له شیرینګ شي وي. نو اوس هغه هلک چې کوم دی هغه دا بلیک میل کوي یا د دې ویډیوګانې شیر کوي. دی ماله کنفرم پته نشته. وګوره وایي هوښیار سړی هغه دی چې د بل د غلطۍ نه سبق والي. زموږ ډېرې پښتنې خویندې میندې هم د ټیک ټاک له راوتلي د خپل ځان فیمس کېدو دپاره، د چیپ پبلیسټي دپاره په ټیک ټاک باندې عجیبه قسم ویډیوز جوړوي، خو چې بیا یې کله خدای مکه الله مکه عزت بیا کله خراب شي نو بیا په ټیک ټاک باندې جړه فریاد هم کوي او پښتنو له وایي زما مدد وکړئ. اوس لکه د دې مثال به زه درکړم، الله پاک دې د ټولو خویندو میندو زموږ عزتونه وساتي. خو چې یو جینۍ په خپله د خپل ځان عزت خیال نه ساتي، ټیک ټاک له روزي ډانسونه کوي، هلکانو سره ویډیوز جوړوي، نو بیا به هلک څه د عزت خیال وساتي. دې ځای کې غلطي 70% د دې جینۍ ده او 30% په زه د هغه هلک غلطي والم، ځکه چې د یو جینۍ زړه نه وي که نه، او یو جینۍ ټیک جینۍ وي نو هغې له هلک بره هم نشي کتی، نور خو له هر څه پرېږده. نو چې یو جینۍ خپله هلک ته ځان ورکړي او مطلب دونه کلوز ریلیشنشپ شروع کړي چې سبا خبره بل طرف ته لاړ شي. او نن سبا د یقین زمانه کم ده، په چا باندې به یقین کې نن سبا داسې مطلب وفادار رشتې شته نه. زما د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې څومره هم زموږ پښتنې خویندې میندې ډېرې زیاتې پښتنې د ټیک ټاک له راوتلي چې زه دا پیغام ورکم چې وګورئ د دې خور زمونږه څه حل شو، او دغې خور له دې انم له هم زه دا پیغام ورکوم چې بس غلطي دې کړې ده، دې نو سبق واخله او نور دا ټیک ټاک میک ټاک یې پرېږده. ګوره پښتنه جینۍ غریبې فیملی نه تعلق لري، مطلب تاله چې څه قسم مطلب تکلیف راځي نو خلک به صرف ستا تماشې له ودرېږي. نن سبا مطلب سچا رشته شته نه چې ستا څوک د زړه نه مدد وکړي. یو کس که ستا مدد کوي نو به تا نه څه فایده ګوري، که فایده درکوي وي صحیح ده مدد به دې وکړي، که فایده نه نشي اوچتولی. نن سبا څوک د چا مدد یې نه کوي چې ته په سوشل میډیا باندې راغلی او پښتنو له وایي چې زما مدد وکړئ او فلانې وکړئ ډنګړی کوي. دا خو زما صرف د خویندو مطلب دغه جینکو له میسج چې کومې جینکۍ د ټیک ټاک د راوتلي سوشل میډیا د راوتلي ویډیوز جوړوي یا مطلب فیسبوک باندې هلکانو سره چیټ وغیره کوي. دا خو زما یو پیغام او نور هغوی خپل خیاران دي خپل خپ ویږي او ډیر پکې کمکل هم وي، مطلب کم ایج کې هر چا سره تعلق شروع کړي نو بیا هغه تعلق هغوی له ډیر ګران پروزي عزتونه پکې نیلام شي. د هغوی نو هغوی له صرف زه دا ریکویسټ کوم دغه جینکو له چې پلیز که د خپل ځان عزت خیال نشئ ساتلی نو د خپل رور، د خپل پلار، د خپل ماما، د خپل تر د عزت خیال وساتئ. ای هم د معاشره کې ژوند تېروي، سبا به چا سره سترګې لګئ، سبا به چا سره غم ښادۍ کې یو ځای کېږي. او بل زه هغه هلکانو له هم دا پیغام ورکوم چې ګوره نن به ته د چا جینۍ سره عزت سره لوبې وکړي، سبا به تم د چا پلار کېږي، سبا به تم د چا روري، تم د چا زوی، ته هم د چا پلار کېږي، ته هم د چا خاوند کېږي. نو سبا دا کیس تا سره هم کېدی شي او دا یو بدل دی. که تا چا سره چې تا چا سره څنګه وکړه داسې به سبا هم تا سره هم کېږي. که ته یو پردی خور مور عزت سره لوبې وکړي نو سبا به د ستا عزت سره هم څوک نه څوک راپیدا شي چې د ستا عزت سره به لوبې وکړي. نو که چېرې په خپل عزت باندې عزت خیال ساتل غواړئ نو مهرباني وکړئ د پردو عزتونو سره لوبې مه کوئ. دا خو کمکلې جینکۍ دې پوهېږي نه، دی د دې مطلب کمکلتوب نه غلطه فایده مالئ. دا زما ټولو وروڼو له چې کوم فیسبوک استعمالوي، ټیک ټاک استعمالوي، یا که رشته ساتئ صحیح د ریلیشنشپ ساتئ صحیح د خو هغه بیا جایز له کنورټ کوي، مطلب نکاح کوي، واده کوي. ناجایز ریلیشنشپ مه ساتئ چې هغې نه سبا تاسو له غټه نقصان جوړېږي، مطلب غټ ډیمیج د ستاسو عزت له ورکوي. نو مه کوئ داسې رشتې اړو ساتئ مه. جینکو له هم زما پیغام دی، هلکانو له هم زما پیغام دی، سبا به د معاشره کې ژوند تېروئ. او دا خو دا یو جینۍ دی سوشل میډیا د راوته کېدی شي داسې د په سوونو جینکۍ وي چې هغوی خپل ځان مطلب د هغوی عزتونه لوټ شوي وي خو هغه سوشل میډیا ته راوتی نه شي او هغوی بس مطلب داسې ډېرې جینکۍ چې خودکشي وکړي د دې وجه باندې چې د هغوی عزتونه لوټ شي. دا زما یو شاړ غوندې پیغام و ټولو خویندو میندو له چې کوم په ټیک ټاک راوتلي دي بند کړئ. دا ټیک ټاک یې میک ټاک یې د خپل عزت خیال وساتئ. که د خپل عزت خیال نه ساتئ د خپل خاوند، د خپل رور، د خپل پلار، د خپل تره، د خپل ماما عزت وساتئ. او دغه هلکانو له هم ما پیغام ورکو. امید ده ربه چې ویډیو به د ستاسو خوښه شوي او ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ځکه د ما دا پیغام میکسیمم خلکو له ورسي. نن سبا هر چا کې غلطي شته، څوک هم فرشته نه دی، هر کس نه غلطي کېږي، خو چې د غلطۍ په وخت باندې ازاله وشي نو انسان د ډېر ډیمیج نه بچ شي. نو د خپلو غلطیانو په وخت ازاله کول پکار دي چې د ډېر ډیمیج نه بچ شو، عزتونه مو ډېر لوټ نه شي. شاړ غوندې ویډیو وخت کې ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه جي. والسلام.